Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, nan ci kam mang lecture de dimensional analysis. One of the most interesting and important topic of this course as well as this chapter. ठीक ना? उस students ताऊ स्ता द dimension पता हो dimension सिस दे. Students ताऊ तदा पता था चिदा हर यो सिस द पारा यो fundamentally यो base मौजूदी. هغه سیس د هغه فندامنټل هغه بیس نه جوړ شوی. مثلا تاسو ساده مثال درکم. موږ اے بی سی یادو. اے بی سی زموږ سره ټوټل الفابېټس دي 26. دا 26 الفابېټ راوځي شوی دي او د دې نه انګلیش لینګویج جوړ شوی دی. اوس هغه انګلیش لینګویج ته چې تاسو وګورئ یو کم کمبینیشن دی نو کمبینیشن کې دقه 26 ورډز راوځي شوی دي بل څه جوړ کړی دی. خبرې مطلب دا دی چې څومره انګلیش لینګویج ته تاسو ګورئ نو د دقه 26 الفابېټس نه بهر نه دی. دقه شانته کې سټوډنټ زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي. یو فزیکل کوانټیټي ده نو موږ چې فزیکل کوانټیټي وګورو نو هغه به بیس زموږ سره چې کوم 7 بیس فزیکل کوانټیټیز دي دا 7 بیس فزیکل کوانټیټیز کې به څه کوانټیټیز راوځي شوي او دقه کوانټیټي به جوړه شوي او دقه سیز به موږ د ډایمنشن نه معلومو چې د یو څه ډایمنشن موږ معلوم کو ا ډایمنشن مدا موږ ته وخی چې کومه بیس فزیکل کوانټیټي راوځي شوي ده او دا نوی کوانټیټي ته جوړه شوي ده. ٹھیک تا نو ډایمنشن اصل کې موږ ته د یو فزیکل کوانټیټي نیچر شو کوي چې نیچر مطلب دا دی چې د بیس فزیکل کوانټیټي سره ریلیټ کوي. بیس فزیکل کوانټیټي سره ریلیټ کېدو نو مطلب دا دی چې دا موږ ته دا شو کوي چې کم بیس فزیکل کوانټیټي راوځي شوی دی دا بیس فزیکل کوانټیټي جوړه شوی دا. ډېر سمپل دی زوس پتاس په دې باندې پوه شئ. تاسو دې ګوره ډایمنشن انالیسس physical quantities are written in terms of base physical quantities. څومره physical quantities دي دا موږ د base physical quantity په ټرم کې لیکو with special symbols خاص symbols ولا ورکو with square bracket. دا خاص symbol موږ په square bracket کې لیکو دغه سیستم dimension وایو. خبر پوه شوي او دا اصل کې ماته شوکې څه نیچر ماته شوکې. ٹھیک ده اگر تاسو مثال درکوم تاسو ګورئ مثلا زما سره دی ماس. ٹھیک تا نو ما زما سره ډایمنشن سره m داسې دی. زما سره دی لینث د لینث ډایمنشن سره l کیپټل l داسې دی. پر اس زما سره دی ټایم د ټایم ډایمنشن زما سره دی t داسې وشي. ٹھیک تا تاسو ګورئ دا یو خاص سیمبل دی سپیشل سیمبل دی او دا سپیشل سیمبل په بریکټ کې بند کړی دی. دې سیستم وایو ډایمنشن. ٹھیک تا او دا ماته د یو فزیکل کوانټیټي نیچر شو کوي. څنګه راته نیچر شو کوي دې ته ګورئ. مثلا سټوډنټ زما سره ډیفرنٹ فزیکل کوانټیټي دي. لیټ سپوز زما سره د یو سیز ما لینث معلوم کو ویټ می معلوم کو د بټخیلی نواله د پېښور پورې ډیسټنس ما معلوم کو لایټ ایئر ما معلوم کو د یو سیز ډایمیټر ما معلوم کو ریډیس ما معلوم کو نو دا ریډیس ډایمیټر length width دا ټول سيزونه سره ډایمنشن معلوم کوم یو ډایمنشن به راشي and that is length. ندینه ماته دا پته ولګی دا چې دا څومره نمونه ما ویل دا اصل کې د یو بیس فزیکل کوانټیټي نه جوړ دي چې هغه ته موږ وایو length. نو د دې ډایمنشن موږ ته دا فزیکل کوانټیټي نیچر شو کوي چې د کم بیس فزیکل کوانټیټي سره دا لینک تر دې ریلیشنشپ دی. ٹھیک تا اوس موږ سره چې کم فزیکل کوانټیټیز دي د ډایمنشن په بیس باندې دا موږ په 4 کیټګریز کې ډیوایډ کوو. ٹھیک تا 4 کیټګریز کې دا موږ ډیوایډ کوو. اولنۍ زموږ سره ډایمنشنل کانسټنټ. زموږ سره داسې کانسټنټ دي چې د هغې میګنیچیوډ کانسټنټ دی خو ډایمنشن یې شته. نو ډایمنشنل کانسټنټ چې هغه میګنیچیوډ همي او کانسټنټ همي. مثلا زموږ سره دی پلانک کانسټنټ h. ٹھیک تا زموږ سره ډایمنشنل کانسټنټ دی
همه ډایمنشن هم شته او کانسټنټ ویلیو هم ده. دغه شان زموږ سره د سپیډ اف لایټ سی، سپیډ اف لایټ سی، د سی زموږ سره ډایمنشن هم شته او کانسټنټ هم دی. مثلا تاسو سپیډ اف لایټ ډایمنشن معلوموي سی، د سی ډایمنشن ته ګورئ اټ از میټر پر سیکنډ، یونټ زموږ سره دی میټر پر سیکنډ. نو چې تاسو میټر ته وګورئ میټر دی ال او پر سیکنډ ټي ماینس 1 داسې شو. د سیم ټیک دی او د سیم ټیک دی ال او لاندې به شي ټي. دا د سپیډ اف لایټ ډایمنشن شو. تاسو ته وګورئ ویلیو هم کانسټنټ ده 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. ٹھیک تا او ډایمنشن هم شته. دریم کوانټیټي زموږ سره دی ډایمنشنل لیس کانسټنټ، ډایمنشن لیس کانسټنټ. ٹھیک تا زموږ سره داسې کوانټیټي شته چې ډایمنشن یې نشته او کانسټنټ دی. هغه کوانټیټیز ته موږ وایو ډایمنشن لیس کانسټنټ. مثلا زموږ سره راځي پای. The pi value تاسو ته پته ده کنه 3.17. This is the value of pi 3.14 داسې ویلیو راځي. خو د دې ویلیو شته کانسټنټ دی خو ډایمنشن یې نشته. نو دې ته موږ وایو ډایمنشن لیس کانسټنټ. بل ویلیو زموږ سره دریم نمبر دی دیٹ از ډایمنشنل ویریبل، ډایمنشنل ویریبل. ٹھیک تا داسې فزیکل کوانټیټي زموږ سره شته چې د هغې میګنیچیوډ چینج کیږي او ډایمنشن یې هم شته. هغه کوانټیټیز چې د هغې میګنیچیوډ ویری کیږي چینج کیږي او ډایمنشن یې وي هغې ته موږ وایو ډایمنشنل ویریبل. مثلا ویلاسټي، فورس، مومنټم، so many other quantities چې دا غي زموږ سره ډایمنشن هم شته او ویری کیږي هم. څلورم نمبر زموږ سره چې کوم دی that is dimensionless variable، dimensionless variable. داسې فزیکل کوانټیټیز چې دا غو ډایمنشن نشته او چینج کیږي را چینج کیږي. مثلا زموږ سره strain. ٹھیک تا strain ته کتا سو ګوري نو دې زموږ سره ډایمنشن نشته او دغه دا ډایمنشن یې نشته او ویریبل دی. کوفیشنٹ اف فرکشن میو چې ته مونږ وایو کوفیشنٹ اف فرکشن دا میو. ٹھیک تا دا زموږ سره ویلیو چې کوم دا چینج کیږي ویریبل ده، میګنیچیوډ یې ویریبل دی خو ډایمنشن یې نشته. ٹھیک تا نو زموږ سره چې کوم د ډایمنشن په بیس باندې موږ فزیکل کوانټیټي څلور کیټیګریز جوړ کړو. ډایمنشن لیس کانسټنټ، ډایمنشنل کانسټنټ، هغه کانسټنټ چې د هغې ډایمنشن هم وي او کانسټنټ ویلیو وي. ډایمنشن لیس کانسټنټ هغه کانسټنټ چې د هغه میګنیچیوډ کانسټنټ دی ډایمنشن یې نه اته وایي ډایمنشن لیس کانسټنټ. او بل زموږ سره شو ډایمنشنل ویریبل هغه کوانټیټیز چې د هغې میګنیچیوډ ویری کیږي چینج کیږي او ډایمنشن یې وي هغې ته موږ وایو ډایمنشنل ویریبل. او بل زموږ سره ډایمنشن لیس ویریبل هغه کوانټیټیز چې د هغې ډایمنشن نه او زموږ سره ډایمنشن یې نه او میګنیچیوډ یې ویری کیږي. اوکے سټوډنټس اوس موږ د ډایمنشن ایڈوانټیجز وایو چې ډایمنشن ایڈوانټیجز څه دي. ډایمنشن زموږ سره دا ایڈوانټیج دی چیکینګ د کریکټنس اف د فارمولا یا ایکویشن. یو فارمولا ده تاسو اوس دا ګورئ چې آیا دا فارمولا زموږ سره ټیک ده او که نه ده. ټیک ده نو موږ پې دا چیک کوو. مثلا زه تاسو ته یو اگزامپل ما ته داسې تاسو ته ووایم لیټ سپوز زما سره دا یو ایکویشن دی S = VIT + ½ AT square. دا زما سره یو ایکویشن دی. اوس زه دا ایکویشن ګورم چې آیا دا فارمولا ټیک ده او که نه ده. نو زه به د دې سایډ ډایمنشن معلوم کوم. دا ډسټنس دی لیفټ هینډ سایډ ته ګورئ، لیفټ هینډ سایډ ته ګورئ د دې ډایمنشن سره د S ډایمنشن زما سره دی L. دا راغی ٹھیک شو. S ډسټنس دی میټر د یونټ ته لحاظ د ډایمنشن شو L. اوس دې ته ګورئ زه رائټ هینډ سایډ ٹھیک شو. د دې ویلاسټي یونټ سره میټر پر سیکنډ، د ټایم یونټ دی سیکنډ پلس
د دې ون دا خو کانسټنټ را کانسټنټ ډایمنشن نه نو اکسلریشن ډایمنشن د یونټ د میټر پر سیکنډ سکوير او د ټایم یونټ د سیکنډ دلته په سکوير دی تاسو سکوير واخلئ نو دا سیکنډ د سیکنډ سکټ شو دا سیکنډ سکوير د سیکنډ سکوير سکټ شو میټر انټو میټر پلس میټر د راغی 2 میټر د 2 ډایمنشن نه او د میټر ډایمنشن شته د لینث نو د میټر ډایمنشن سره شو ال زما سره شو اکویشن نمبر 2 اوس تاسو اکویشن 1 ته وګورئ لیفت هاند سایډ ته ډایمنشن دی ال رائټ هاند سایډ ته وګورئ ډایمنشن راغی ال نو دې موږ ته دا پته ولګی چې دا اکویشن ډایمنشنلی کریکټ دی ٹھیک ده نو ولنه پوینټ دا وشو چې موږ په کریکټنس چیکینګ د کریکټنس اف د فارمولا بل به سټوډنټ موږ دا چیک کوو چیکینګ د homogeneity of physical equation ٹھیک ده چې موږ سره دا کوم equation دی د so checking the homogeneity of physical equation د دې مطلب دا دی چې زموږ سره آیا د equation دوانه ساید ټیک دی او کنه چې کله د equation دوانه ساید ډایمنشنلی ټیکی نو دې ته موږ وایو پرنسپل اف homogeneity ټیک شو او دریم زموږ سره امپورټنٹ پکې دا دی ډرایوینګ ا پاسیبل فارمولا د یو سیس باره کې موږ یو فارمولا ډرایو کوو د دې ډایمنشن په ذریعہ باندې موږ هغه هم راځته شو لکه تاسو ته ایگزامپل وکم تاسو په خپل اوس پوه شئ چې زموږ سره دا څنګه راوځي اوکے سټوډنټس اوس موږ دې ته زو ډرایوینګ ا پاسیبل فارمولا زه یو پاسیبل فارمولا راو باسم تاسو ته پته زموږ سره لیټ سپوز دا یو سیمپل پینډولم دی ٹھیک شو دا سیمپل پینډولم دی دا د سره یو باب اٹیچ دی which have mass m د دې چې کوم length this length is l is the length of this pendulum ٹھیک تا چې کوم acceleration نه that is g او زر دې د ټایم پیریډ د فارمولا راو باسم ماته فارمولا نه د معلوم راو باسو چې څه کوي ګورئ تاسو let's suppose the چې کوم ټایم پیریډ دی this time period is directly proportional to length of the length the power ما ولیکو a دا a b c power the unknown values دی را به معلوم به کو let's suppose this time period is directly proportional to mass او په mass په power ولیکم b and let's suppose this time period is directly proportional to g gravitational acceleration او په g power سو ولیکو c ټایم پیریډ با په ذهن کې دارا چې دا به د درې سيزونو ډیپند کوي یو په لینډ ډیپند کوي یو په ماس ډیپند کوي او بل زما سره په جی باندې ډیپند کوي دا قدرې سيزونو په کې ما تخکاری هغه مې ولیکل ټیک تا دا درې وانه نه یو راواله کمباین کوي سو ټي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ال ام جی او په ال پاور ا دی د ام پاور بی دی د جی پاور سره سی ٹھیک شو دا پروپورشنلټي ختمون دلته یو کانسټنټ ولیکو ټیک شو مونږ ته نه معلوم کانسټنټ څه څه دی کانسټنټ کتا سو کې لیکر څه چلی کوي ال ا ام پاور بی جی پاور سی ټیک شو دا زما سره اکویشن نه غي او زمونږه ټارګټ سره زمونږه کاردار چې ردی ا بی سی ویلیو راو باسو چې ردی څه ویلیوز دي ټیک شو او د سکار دی د دې یونټ موږ پټ کوو د اکویشن کې چې یونټ کله موږ پټ کوو موږ ته د اکویشن نورم سمپل شي د ټایم پیریډ یونټ سره سیکنډ ټیک شو دا سیکنډ شو او دا خو کانسټنټ دی موږ ته پته نشته دا ان انون کانسټنټ دی د لینث یونټ سره میټر د بر په ولیکي ا ټیک شو او د دې ماس یونټ سره کېجی د بر په ولیکي بی او د ایکسلریشن یونټ دی میټر پر سیکنډ سکوير او د بر په ولیکي سی اوس د دې مونږ ډایمنشن لیکو تاسو دا ګورئ د دې سیکنډ نو سیکنډ ډایمنشن سره ټي کې هم مونږ ته نه معلوم دا میټر دی لینث میټر د میټر ډایمنشن سره ال خبر په سوالي کوي ا دا د ماس کیلوګرام ماس د ماس ډایمنشن سره ام پاور اس دی بی دا سره لینث د لینث ډایمنشن سره ال او دا ټایم ډایمنشن دی ټي د سکوير دی تاسو به سکوير والی او پاور اس دی سی ٹھیک شو اوس د سکار کو چې کوم دا یو شان ویریبل ال ال دا یو تر یو ځای کو بیا موږ ته نور آسان شي دا شو ټي
ټیک شو دا کې دی دا ال له ال تراواله یو دلته د ال پاور دی a او دلته څه دی c نو a پلس c شو لکه دام ال دام ال نو ماته یو ال واغس پاور شو a پلس c m یو د m په خپل ځای پټ کړئ پاور شو b ټیک شو او دا t به بره لاړ شي نو زموږ سره بشي t پاور بره بشي -2c پر لاړ شي -2 بشي دلته پاور c دین -2c شو دا پر اساس ما سره اکویشن نمبر فرست شو دې پورې سټون کلیر دی ما صرف یونټي پټ کې یونټ نه پوس می ډایمنشن ولګاو ډایمنشن نه پس کم پاور دی هغه می داسې ولګاو او زما ټارګټ دار زبدا پاور اکویټ کم چې پاور اکویټینګ وکم دا a او b او د c قیمت پر وځي راوځي پټ کم خپل فارمولا وسره راوځي ټیک تا اوس تاسو ګورئ موږ کار وسره اکویټینګ پاورز څنګه چې تاسو په میتھمیټکس کې کوي ګورئ وتا دلته کې ال له دې طرف ته ال نشته نو چې یو څه نشته نو انیثینګ پاور 0 دا 1 برابرۍ مطلب دلته کې مونږه 0 اغستې شو دې طرف ته 0 شو او دې طرف ته سره راغی د ال پاور سره a پلس c دلته ګورئ دلته کې m نشته نو پاور څه شو 0 دلته m پاور سره b مونږ ته b قیمت راوځي چې b = 0 دلته وګورئ دلته کې ټایم شته پاور سره 1 دی کنه 1 څوک نه لیکي دلته راشي دلته کې ټایم پاور سره -2c دا دوه سره ته -2 ډیوایډ کړئ c قیمت پر راوځي -1/2 د c معلوم شو چې c معلوم شو c دا قیمت راولې دلته پټ کړئ په کوم ځای کې په اکویشن 1 کې چې ماته د a قیمت معلوم شي ځکه b داري معلوم شوی دی پټ ان اکویشن 1 ٹھیک تا اکویشن 1 ته ګورئ زما سره دی a plus c is equal to 0 a په خپل ځای پټ کا او پلس c د c په ځای -1/2 is equal to 0 دا -1/2 دی خو چې واوړي د a قیمت پر شي 1/2 ٹھیک دی د a قیمت معلوم شو چې پاور می اکویټ کو چې پاور می اکویټ کو نو زما سره د b قیمت راووت 0 د c قیمت راووت -1/2 دا د c قیمت می دلته چې پټ کو نو زما سره د a قیمت راووت 1/2 دا ویلو زمونږ را واخلو د a b c او بدی اکویشن کې پټ کو چې دلته موږ پټ کو زمونږ سره به اکویشن راوځي so t is equal to constant l power a m power b g power c t is equal to k د a قیمت زما سره دی 1/2 د m power b دی b قیمت دی 0 او g او د g پاور دی -1/2 so t is equal to k l پاور 1/2 او anything پاور 0 دا زموږ سره د 1 برابرۍ او دا g -1/2 د لاندې برابر کوشي نو g 1/2 بشي زموږ سره به t راشي k او g سوري l او لاندې بس شي g او 1/2 دا 1/2 دی په څه لیکل شم انډر روټ ٹھیک تا زموږ سره د t فارمولا تاسو خاصی معلومه ده کنه زموږ سره t د برابر 2 پای انډر روټ l ډیوایډ بای g this is the time period of simple pendulum وګورئ د ډایمنشن په ذریعہ باندې فارمولا دا مارا وایسته ٹھیک تا نو د ډایمنشن په ځای باندې موږ یو ان نون فارمولا هم راایسته شو ها اوکې سټوډنټس د ډایمنشن زموږ سره ایڈوانټیجز هم شته خو د دین علاوه د ډایمنشن زموږ سره ډیس ایڈوانټیجز هم شته لیمیټیشن هم شته لیمیټیشن مطلب دا دی چې دا د سزګونه د سری چې په غوږونه کې مونږ ته هغه ویلیوز نه راخي نشي لکه تاسو اوس ما یو اکویشن ډرایو کو په اکویشن کې ما کې لیکل یو کانستانت ٹھیک ده خو لکه دی وی کانستانت نور مونږ ته ایگزیکټ نه خي چې دا کانستانت ویلیو څه ده سو کین ناٹ فایند د ویلیو اف کانستانت ٹھیک ده دا غټ یو ډرابیک دی چې زموږ سره په اکویشن کې تا کانستانت نه خي بس کانستانت دی نور ویلیو ته مونږ ته نه خي cannot apply to an equation more than 3 variables the dimension یو دا limitation دی چې equation ته derive کې په دغه equation کې تاسو سره 3 variables دي 3 quantities باندې depend کوي دغه قسمه equation په ته derive کول شي خو که more than 3 quantities باندې دا equation depend کوي به موږ نشو derive کولای څنګه چې مخکې موږ کو نو زموږ سره هغه pendulum چې کم دی نو په 3 سيزونو باندې depend کوو موږ derive کوو کړه درې ونسي وای نه به موږ نشو derive کولای بل پکې اهم پوینټ دا دی it cannot tell whether the relation is absolutely correct or not ٹھیک ده دا موږ ته دام نه خي
چیرې دا زموږ سره دا اکویشن بالکل ټیک دی او کنه دی. مثلا تاسو ته آسان مثال درکړم، ما سره دا اکویشن دی S = VIT + ½ AT square. تاسو چې د ډایمنشن معلوم کړئ دا یو شان ډایمنشن نازي، او که تاسو د معلوم کړئ S = VIT + 1/4 AT square، دا هم د ډایمنشن هم ټیک راځي. اوس موږ ته دا نه ښایي چې دا اکویشن غلط دی دا ټیک دی، دا خبره به موږ ته نه کوي، خو صرف وایي د ډایمنشن دا ټیک دی او نور موږ ته کریکټنس اف د اکویشن نه ښایي چې اکویشن زموږ سره ټیک اکویشن دی او کنه دی، خو صرف موږ ته دا ښایي چې ډایمنشن یې ټیک دی. دا د لیمیټیشن شو. اوکې سټوډنټس، تاسو ته زه لږ دغه در کومه د اسایمنټ در کومه، کایندلی دا اسایمنټ به سره وکړئ. هوم ورک شو تاسو او دا به ان شاء الله بیا سباله سبمیټ کړئ. هوم ورک تاسو دا شو هوم ورک یو به تاسو دا چیک کړئ چې زموږ سره دا اکویشن ټیک دی که نه. E = mc²، دا اکویشن ډایمنشن ټیک دی او کنه دی. دا شو. دویم به داسې وکړئ چې تاسو به د پوټنشل انرژي ډایمنشن معلوم کړئ. فایند ډایمنشن آف نمبر 1 پر چا معلوم کړئ، د پوټنشل انرژي ډایمنشن معلوم کړئ. نمبر 2 پر چا معلوم کړئ، د مومنټم ډایمنشن معلوم کړئ، P د ډایمنشن معلوم کړئ. او تھرډ نمبر به تاسو د فورس ډایمنشن معلوم کړئ، فورس. ٹھیک شو. او څلورم نمبر به سره څلورم نمبر زموږ سره پرس شو کاینټیک انرژي د ډایمنشن معلوم کړئ. او 5 نمبر زموږ سره شو ایکسلریشن د دې ډایمنشن به سم معلوم کړئ. ٹھیک تا. اوکے، تھینک یو سو مچ. الله حافظ.